أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. سورة المؤمنون 21 نمبر آیات. په دې 21 نمبر آیات کې تخفیف دنیاوی ذکر کیږي د هغه خلکو د پاره چې کوم د پیغمبرانو د دین دشمنان پاتې شوي دي او د هغوی انجام ذکر کیږي چې د دین مخالفت سپکه او اسانه خبره نه ده بلکې ډېره درنه خبره ده او دا جرم ډېر زیات ګران دی. الله تعالی فرمایي اولم یسیروا اذا خلق نزي فی الارض بزمګه کې سار یسیرو دا سیر سفر ته ویل کېږي. آیا دوی سفر نه کوي بزمګه کې؟ وینظروا چې دوی وګوري کیف کان چې څرنګه وو عاقبة الذین انجام د هغه کسانو کانو من قبلهم چې ور دوی نه مخکې د موجوده کافرانو نه مخکې چې کوم کافران تیر شوي دي او د دین مخالفت یې کړی دی نو دوی سفر نه کوي چې د هغوی انجام ته وګوري بلکې دوی سفر کوي. نو قریش چې کوم دی به شام ته یمن ته تجارت ته تلل او بلاره کې دغه حالات په خپلو سترګو لیدل هم. الله تعالی وایي کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض. او هغوی ډېر سخت د دوی نه د موجوده کافرانو هغوی ډېر سخت قوتن په طاقت کې طاقت یې سیوا و وآثارا او په نښو کې آثار نشانو ته نښو ته ویل کېږي. د دې نه مراد هغه کندرات دي چې کوم د عادیانو سمودیانو نه پاتې شوي دي اوس هم موجود دي فی الارض بزمګه کې. فاخذهم الله نو ونیول دوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو باندې. ګناهونه دا و چې د دین دشمني کوله. وما كان لهم من الله من واق او نو بیا د دوی دپاره د الله نه څوک بچ کوونکي د څوک را پیدا نه چې د الله نه خلاص کړي وي بچ کړي وي بلکې دوی هلاک شو. نو خلاصه دا ده چې د دین دشمنۍ کې ډېر خلکو ککرای بیللي دي خراب شوي دي دنیا یې هم برباده شوې ده اخوا روان سفر یې هم برباد دي او د هغې دپاره قریشو ته الله تعالی وایي تاسو خو سفر یې کوئ نو په دغه سفرو کې د عادیانو سمودیانو او د مدین حالات په خپلو سترګو باندې وینئ چې په دې باندې څه تېر شوي دي. لوط علیه السلام علاقې ته ورشئ هلته کې څه شوي دي نو تاسو ته به د دین مخالفت او د دین نه بغاوت انجام درته معلوم شي چې دا کسان کله الله راونیول نو بیا څوک یې داسې نه و چې د الله نه خلاص کړي وي یعنې څوک یې د الله نه خلاصولی بیا نه شي. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ذلك دغه عذاب بأنهم بسبب د دې چې دوی كانت وو تأتيهم راتله به ورته رسلهم پیغمبران خپل بالبينات په واضح دلایلو باندې. دې قومونو باندې دومره سنګین عذابونه ذکر راغلي دي چې دوی د خپل پیغمبران راغلي وو په واضح دلایلو سره معجزې ورته ښودلې وي. فکفروا نو دوی کفر وکړو هغه پیغمبران یې ونه منل او هغه معجزو له یې نور نومونه ورکړو الزامات یې ولګول چې دا سحر دی دا داسې دي هغسې دي. نو د پیغمبرانو د پیغمبرۍ نه انکار کړی و د هغوی د دین نه انکار کړی و. فاخذهم الله نو ونیول الله تعالی دوی لره الله په خپل عذاب کې راونیول. انه قوي شدید العقاب. یقینا دا الله طاقت والا دی او سخت عذاب ورکوونکی دی. نو بیا د الله تعالی د غریب نه څوک ځان خلاصولی نه شي. ولقد ارسلنا یقینا موږ لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو واضح دلایلو سره یا په خپلو معجزو سره. آیات نه مراد تورات آیاتونه هم کېدی شي او معجزات هم کېدی شي. دا اوس دلیل نقلی یو واقعه ذکر کوي په دې باندې چې د دین دشمنان هره زمانه کې چې تېر شوي دي الله تعالی په خپل قهر کې راګیر کړي دي او دا دین دشمني دومره لوی اوبال چې د دنیاوي ژوند هم د انسان بربادوي خرابوي. نو په هغې باندې دلیل کې د موسی علیه السلام واقعه ذکر کېږي چې موسی علیه السلام پیغمبري د هغه دین او شریعت چې کوم خلکو مسترد کړی او نیو منلی او کوم قسم نمونه ورله یې ښودلي نو هغه خلکو سره بیا څه وشو نو د هغې نه تاسو عبرت اخیستی شئ خپله اصلاح کولی شي. الله تعالی وایي ولقد ارسلنا یقینا موږ لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نښو سره. که دې نه مراد معجزې شي نو بیا د هغه نښه معجزې مراد دی چې کوم موسی علیه السلام له الله ورکړي وي. که د دې نه مراد آیاتونه د کتاب شي نو بیا تورات مراد دی.
وسلطان مبین بغلبی ښکارا سره سلطان مبین هغه غلبه او روب موسی علیه السلام نه الله تعالی ډېر غټ روب ورکړی نو بده سره الله تعالی لېږلی په دغه معجزو او په روب سره الله لېږلی الى فرعون وحامان او حامان وقارون او قارون دې کسان ته الله تعالی لېږلی فقالوا دی ویل ساحر جادوگر دی کذاب دروغجن دی دې آیات کې درې کسان ذکر شوي دي چې دغه درې کسان د کوم تر موسی علیه السلام تل یو فرعون دی یو حامان دی بل قارون نو دې ځکه کې یو سوال ولاړیږي چې دا خو یوازې د درې کسان ته نو دا خو غون قبطیانو ته د پیغمبري د پاره راغلی غون د مصر مخلوق د دعوت ورکړی د هغې دپاره پیغمبر او نور ذکرو کې د قوم د فرعون هم ذکر شوی دی چې قوم د فرعون ته الله تعالی رالیږلی دې ځکه کې درې ذکر شوي دي دا درې کسان ذکر کولو کې مفسرینو لیکلي چې په دې کې یو بلې باریکه نکتې ته اشاره ده هغه اشاره دا ده چې فرعون د دشمنۍ د دین د دشمنۍ د موسی علیه السلام د مقابلې وجه دا وجه دی الله تعالی بادشاهي ورکړې وه او دا یو هغه مصیبت دی چې څوک په دې باندې اخته شوی دی بیا دین دشمن جوړ شوی دی دویم چې کوم دی نو حامان یې وزیر و نو بادشاهي او وزارت او دریم نمبر وقارون او قارون دا چې کوم دی د خزانو وزیر و یعنی دا د مالیاتي د مالیې د مال چې کوم دی نو د هغې مرکزي مشر پاتې شوی دی اوس هغه خلک چې کوم بادشاهي لري وزارت لري مال دولت لري نو مفسرینو لیکلي احسن کلام په دې باندې وضاحت کړی دی چې د دین دپاره چې کله هم رکاوټ جوړېږي نو همدغه خلک جوړېږي بادشاهان وزیران او مالداره خلک وایي دا درې واړه قوتونه او صلاحیتونه دا ملکونه او نظامونه هم چلوي او دا اسلام دپاره رکاوټ جوړېږي په هره زمانه کې دا درې واړه چې کله ته راجمع کړي نو موجوده ژبه کې موجوده نظام کې او موجوده اصطلاحاتو کې دا اسټیبلیشمنټ ویل کېږي او بین الاقوامي اسټیبلیشمنټ او داسې هغه څه اصطلاحات باندې تاسو پوهېږئ او د دې مزید وضاحت د ځینې سیاسي تجزیهکارانو په بیانونو کې تاسو کتلی هم شئ چې اسلام دپاره څه شی رکاوټ دی ولې رکاوټ دی په عالمي دنیا کې دغه مسله به تاسو بیا ورسوي به هر حال باندې دا درې عهدې وزارتونه درې واړه عهدې داسې وي چې دا مجموعي لحاظ د موسی علیه السلام دشمنان جوړ شوي او د دین دپاره زبردست رکاوټ دا درې نومونه چې اخیستلی شوي دا سره کې درې ادارو ته اشاره ده چې درې ادارې د موسی علیه السلام مقابله کې ودرېدلې فقالو دوی ویل ساحر جادوګر دی کذاب او دروغجن دی دی ورله نوم ورکړو د دې نه یوه اندازه داسې معلومیږي چې کله حق پرست خلک د دنیا په کوم ګوټ کې چې د اسلام دپاره پیغام او اواز پورته کړي نو خلک ورسه به دې نوم بیا دښمني نه کوي چې ته اسلام پسند یې زما ځکه بدې شي داسې نه وایي هغې له یو بدل خراب نوم کېږي یو بدنام نوم ورله کېږي لکه دا نوم عیسی علیه السلام لم ایښودلی شوی موسی علیه السلام لم کېښودلی شوی د نبي علیه السلام لم کېښودلی شوی او د هر زمانې پیغمبر چې تاسو ګورئ تاریخ یې ګورئ نو هغې له به یو چپ نوم ایښودی شوی چې موږ ځکه مخالفت کوو چې دې کې دا چل پکې دی هغه اصلي خبره نه کوي چې موږ د دین په وجه دښمنان یو نو دې درې واړه کسانو هم په دې وجه د موسی علیه السلام مخالفت نه کوو چې ګنې دی جادوګر ګڼلی و پته ورته نه وه دروغجن ورته ښکارېدو پته ورته نه وه دا خبره نه ده پېژندلی و صحیح پېژندلی و خو په عالمي دنیا کې چې کوم اواز یې پورته کوو چې دا سادهګان را سره ودرېږي ناخبره خلک زموږ سره ودرېږي زموږ طرفداري وکړي نو هغه خلکو دپاره چې کوم الفاظ استعمالول هغه دا و چې موسی علیه السلام نعوذ بالله ساحر جادوګر دی کذاب او دروغجن نو په دنیا کې چې کوم ځای کې د مذهبي او د اسلامي خلکو خلاف تاسو پراپګنډې واورئ یو دم یې غوږونو ته نه اچوئ تحقیقات پرې کوئ دا د مخکې دغه اصطلاحات را شریک را روان دي فلما پس هر کله جاءهم چې راغی دوی ته د موسی علیه السلام بالحق په حق سره هغه پیغام د آسماني پیغام یې د خلکو ته پیش من عندنا الله تعالی وی زمونږ د طرف نه قالوا اقتلوا دی ول قتل کی ابناء الذين زامن دا کسانو امنو چې مان راوړل ماحور د سره واستحيوا نساءهم او ژوندۍ پرې د زنانه ردوي مخکې هم په سورۃ بقره کې تاسو اورېدلې دي چې فرعون اعلان کړی چې د بنی اسرائیل زامن وژني او ژوندۍ مپرې دوي بیا مشوره به دی وشوره چې دا ختميږي د خدمتونو بیګارونه بسو کوي د ټیکسونه بسو کوي نو بیا ویل یو کال وژنې بل کال پرې دی دې دپاره چې یو خو افرادي قوت سیوا نشي دویم به کې موسی علیه السلام را پیدا نشي
او که موسی علیه السلام را پیدا شي خو دومره قتل عام چې تا کړی دا ډېر کمزوري شوي وي نو مخکې به د خپل سفر د منزل نه پرېوتلي لیکن دا خبره بیا ختم شوه اوس دې ځکه کې چې د کم د قتل خبره دا بل قتل دا داسې قتل نه ده چې کني کم شي یا به موسی علیه السلام پیدا نشي موسی علیه السلام خو پیدا شو خو دې وپېژاند اوس خو خبره نشته چې ماشومان پیدا ماشومان ووژني چې موسی علیه السلام پکې پیدا نشي بلکې دا بل خبره وه هغه دا و چې څوک ایمان راوړي نو تاسو دې بچي وژنئ اوس بچو باندې خو درد هر سړی لري د خو ځناور هم په دې خفه کېږي نو ویل دا به د اسلام دپاره د رکاوټ یوه ذریعه جوړه شي خلک به د دې یاري نه ایمان نه راوړي چې بیا راله بچي وژني په جي خو راله پرېږدي نه د بچو د خاطره به خلک بې ایمانه شي ایمان به پرېږدي نو دا وارننګ چې کوم دوباره جاري شو دې ځای کې چې کوم ذکر شوی دی نو دا وارننګ د دې دپاره و چې خلک د ایمان راوړلو دپاره یو رکاوټ ورته پیدا شي ایمان را نه وړي او دا هغه نه دی چې کوم د موسی علیه السلام د پیدا کېدلو د یاري د وجې نه و واستحیوا نساءهم او ژوندی پرېږدئ زنانه ردوي استحیا باره کې مفسرینو دو معنی ذکر کړي دي یو معنی دا ده چې ژوندی پرېږدئ لکه څنګه چې عام ترجمو کې هم داسې خلک وایي نو دا ولې ژوندی پرېږدئ ځکه ژوندی پرېږدئ چې زنانه انقلاب نشي راوستی او دا د فرعون سره د غري نشي والی د هغوی د لښکرو سره زنانه کمزوری مخلوق دی دا مه وژنئ او پیدا به دا شي چې دا به د فرعون په قلاګانو کې په کورونو کې به خدمتونه کوي بیګارونه به کوي دا به ورله کول د بني اسرائیلو څومره زنانه به دا به د فرعونیانو په کورونو کې به خدمتونه کول بیګارونه به کول په زور به د خدمت اخیسته کېدل نو دغې دپاره ژوندی پرېږدوئ لیکن ځینې مفسرینو لیکلي چې استحیا په معنا د حیا اخیستلو ته ویل کېږي استحیا معنا د حیا اخیستل نو وایي داسې معنا شوه چې واستحیوا نساءهم حیا واخلئ د دوی د زنانو یعنې بېعزتي وکړي نو سړی چې خفه کېږي بچو باندې خفه کېږي په خپله عزت باندې خفه کېږي ویل دغه بچو نه هم خلاص کړي د عزت نه هم خلاص کړي په خپله به بیا څوک ایمان نه راوړي نو دا خطرناکې منصوبې د دوی د طرف نه رایج شولې او په دنیا کې اوس هم اکثري اصول او پالیسیانې چې کوم باطل قوتونه استعمالوي نو هم دقه دوه دي ماشومان قتلول زنانو بې عزتي کول چې خلک په دې لاره باندې اسلام مخه ونیولی شي نو اوس دا خبره ده چې دومره سخت اعلان چې د مؤمنانو بچي وژنئ ښځې یا بې حیا کوئ یا خدمتونه بې کوئ ځان له دغه منصوبه چې وه د اسلام دپاره د اسلام د رکاوټ دپاره څه پیدامنه شوله یعنې اسلام مخنیوی پرې وشو نو الله تعالی وایي وما کید الکافرین الا فی ضلال او نه تدبیر د کافرانو مگر په خطایي کې دی یعنې دغه چل باندې اسلام مخه نه نیوی کېږي څوک چې اسلام قبلوي کوم خلکو چې اسلام پېژندل دی دا فطري دین چې چا هم پېژندلی دی نو هغه به د اولاد د شهادتونو نه د زنانو د جیلونو نه یا د بېزده کولو نه او د بېګارونو نه تېر شوي دي هر څه پې قبول کړي دي وقال فرعون او ویل فرعون ذروني ما پرېږدئ اقتلوا موسی زو قتل کوم موسی علیه السلام یعنی موسی علیه السلام وژنم وليدعو ربه دې دې راوغواړي رب خپل دې ځکه فرعون وایي ما پرېږدئ نو ظاهره داسې ښکار چې فرعون به چا نیولی او ګنې لیکن مفسرینو لیکلي دي چې نه چا نیولی نه و فرعون باندې د موسی علیه السلام خود به خود یو غټ روب موجود و برنقه تیارېدو سخت تیارېدو مګر بره چې کوم سلطان مبین ذکر شوی دی چې موسی علیه السلام الله تعالی روب ورکړی هم دقه روب یې و نو د دې روب په وجه باندې فرعون هسې په یاره کې سخت په یاره کې اګر چې دا یو کس دوی مثلا هارون علیه السلام د ترجمانۍ دپاره خو د دې باوجود فرعون د سخت یریږي نو فرعون د یو موسی علیه السلام داسې ګاڼه که چې ګویا دا غونډې لښکرې دي ګڼې لښکرې راغلي په ما پسې نو ویل چې ما پرېږدئ او ځینې علماو دا لیکلي دي چې اصل کې کم سړی چې بزدله یو چا نه یې نیولی جګړه کې دی وایي ما پرېږدئ او د غټو غټو کمرانو ونو ته لاس اچوي هغه شیزونه چې نه راغستی کېږي درانۍ او خلکو ته وایي ما پرېږدئ نو دا د روب قیامولو دپاره وایي داسې کېږي نو وایي فرعون سخت بزدله و د دې وجه نه بس چا ورته ګوتې نه دي وربړې خو دې نارې وهي چې ما پرېږدئ موسی علیه السلام قتلوم او دویم یې وویل چې ولیدعو ربه د خپل رب راوغواړي دې ځای کې د یو سوال دفه فرعون کوله سوال دا و چې ته به موسی علیه السلام قتل کې خدا د الله پیغمبر دی خیرې به ته وکړي او چې خیرې ته وکړي نو ته به چېرته دا بادشاهي به دې چېرته د ویل نه مړه به دغې نه یارېږم د خپل رب نه دې سوال وکړي خیر دی خپل رب دې راوبلي خپل رب ته سوال وکړي خیرې دې وکړي خیرونه نه یارېږم فرعون وویل دې دپاره چې د چا پې رحم را نه شي او ښه ډاډه شي د په مخالفت باندې اني اخاف یقینا زه یارېږم دا فرعون وینا ده ان یبدل دینکم چې بدل به کړي دین ستاسو دین به بدل کړي او ان یظهر فی الارض الفساد یا بخکاره کې بزمان کې پورانه کول فرعون خلکو ته ویل چې زه د موسی علیه السلام مخالف یم قتل کول یې غواړم
او سو جن قتلهم ول اسلامي قبول کړي دی د الله تعالی دین او شریعت راوړل نه ویل بل وجدا وجه ول دا چې دی خصاص الدین خرابای نو په دې طریقه باندې مذهبي خلک چې کم چې مذهب پابند خلک هغه په خپل طرف کول چې اساس الدین ته خطر ده او دوی می ول او ان یظهر فی الارض الفساد یا ودا ظاهری پزما کې ورانه د دې مطلب دا ده چې دا موسی علیه السلام ځان له ډله جوړي بیا به جنگ شروع کړي او د جنگ په وجه باندې به امن خراب شي او د کم فصلونو او باغونو کم ترقیاتی کارونه چې شوي دي دا به تاسو نه شي دا به پیدا بیا نه کوي خراب شي د ملک معیشت او زراعت په کمزور شي خراب شي نو په دې طریقه باندې هغه خلک خپل طرف کول او هغه خلک خطا کول چې کم خلک د وطن سره مين لري چې وطن ترقی وکړي وطن خراب نشي سہولیات پکې ډېری او د خلک دوه قسمونه یو هغه چې د دین پابندي یو هغه چې د دین سره سکار نه خود سہولیات او د پیسو د مال دولت پابندي نو په دوه طریقو باندې پیران غوښتل چې د دوه خلک خپل طرف باندې چې کوم مذهبي خلک د ناغي خطا کې چې یاره دین ته خطر ده کوي موسی علیه السلام څه کار وکړو دین را خرابای او چې څوک د دین سره کار نه لري نو هغه یې رہی چې ګورې ک موسی علیه السلام ته فتح او غلبه ملاو شو د وطن رب خاوري ری کوي د ورانه نو پرې دی خو نه دا دوه چراکیان پیرامن وکړل او دا دوه الزامات په موسی علیه السلام باندې ولګول د دې لپاره چې ساده خلک په ډله باندې نشي زما په طرف باندې شي خطا شي ازما طرف تراوړي